السلام علیکم څنګه حال دی خیر دی دا وایي چې یاره ایټمي ختیار باندې پابندي ولګوي په میزایل یې پابندي ولګوي بعضې مخري دي چې په هغې باندې خوشحالي کوي او نن پته هم لګي که نه چې د هغوی د خوشحالۍ خبره یې کړې ده څه وایې تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پاکستان یو آزاد ملک دی دا د چا همسایه نه دی او دا موږ له الله پاک یو طاقت را کړی دی او دا د چا پلار هم موږ نه نشي اخیستی دغه خلک چې خوشحالېږي نو لکه د تاسو کوم قسم خلک وایي داسې کار دی چې دا غیر مذهبه خلک دي او دوی و چې دا پاکستان هم دغه شان د ایران پاتې شي او داسې هېڅکله به نه کېږي انشاءالله چې دا خلک جمدي او جذبه پکې د لا اله وي نو هېڅکله به هم داسې نه کېږي او نه موږ د چا موږ تاسو یو ځل مخکې مو چې موږ د چا غلامان نه یو او نه چا په دغه کې اوسو انشاءالله دا آزاد وطن دی او دا زموږ له خدای پاک یو طاقت را کړی او دا ایټمي طاقت په موږ سره وي او په دې کې چې بیا زموږ د آرمي کوم کردار دی یاره آرمي ته خو زه یو پیغام کوم چې دا خو زمونږ یو دغه دي که نه سپا سالار دي نو زه دوی ته وایم چې انشاءالله داسې وکړئ چې د چا نه مه یېرېږئ او انشاءالله دا پاکستانیان قوم تاسو سره دی خو د دې شي غلامي یا بل څه مه منئ او پاکستان یو آزاد وطن دی او تاسو په دې باندې کلک ودرېږئ تاسو په دې باندې کلک ودرېږئ زه به مخکې خبرې اترې به کوو راشه صوفي صاحب دې خوا راشه صوفي صاحب سره به خبرې اترې کوم دا ګرانو کتونکو دې وخت کې دا رش او ګاک راغلی السلام علیکم راشه که نه مشره راشه څنګه حال خیر دی مشره امریکا وایي که نه چې د پاکستان په میزایلو باندې پابندي ولګوي بعضې مخري دي چې هغوی په جشن مانځي نو دا کوم قسم خلکه دي نو دا چې څوک په جشن مانځي نو د سره زمونږ د سکیورټي غم نشته نو خپل حفاظت خو فرض دی الله پاک موږ ته ویلي دي چې که تاسو یو سړی وژني نو ته یې د ځانه مخکې مړ کړه په تا هېڅ ګناه نشته نو چې اوس یو زمونږ دشمن موږ وژني او موږ سره د خپل حفاظت لپاره داسې وسله شته چې هغه یې یرولې دي که هغه موږ وژني نو موږ هم هغه وژنو نو امن دی زمونږ د میزایل خو امن دی دا جنگ خو نه دی او بیا خو ګوره موږ د شام او د لیبیا او د نورو ملکونو دغه والو بیا زموږ آرمي چې کوم دی دې وخت کې که نه لکه بل ورځ اوس یو ګرنیل راغلی رجټ ګرنیل چې خمجنس پرست دی نو د هغه دپاره ټویټونه کېږي لکه تاسو نو زمونږ خوله بدې ښکاري چې چا پسې بد وایو خو زمونږ شیوه دا نه ده د مسلمان ډېر دروند شی دی نو موږ خو د دې کافرو دپاره جاړو زمونږ خلک جاړي ټوله شپه جاړي الله ته چې د دې د هدایت سوالونه کوي نو موږ خو د دې دشمنان نه یو موږ خو د دې خیرخوا یو چې یو سړی ستا د هدایت دپاره جاړي نو هغه ستا خیرخوا شو او خپل ملک نه دي بدنامول پکار بعضې خلک خپل ملک ته بدنامولو کوشش کوي نو که خپل ملک څوک بدناموي نو دا زمونږ دوست نه دی او دا د دې ملک سټیزن هم نه دی دا د دې ملک سټیزن نه دی دا د ملک سره دشمنه دی یو بل ورور سره السلام علیکم وروره څنګه حال خیر دی تاسو ښه کوم ځای جي مردان یې دا خبره کېږي چې یاره پاکستان په میزایل پابندي ولګي بعضې مخرې دي په هغې باندې خوشحالۍ کوي نو تاسو به څه وایئ یاره خوشحالۍ خو نه دي په کار نو څنګه چې د مشر وویل نو همدغه خبره ده څنګه چې تا ته بیان درکړم دغه صحیح په دې خوشحاله یو چې کوم خلک په دغې خبره خوشحالېږي دا ملک دشمنه دي نو خود دا خو لازمي خبره ده او دې وخت کې زمونږ ملک چې ښه محفوظه ملک دی څنګه آرمي د په دې باندې وایي به دې موږ ډېر خوشحاله یو ستا دا خو موږ ډېر زیات ګورو او ستا خو مې خیال نه ومې نه پېژندې وروسته مې پېژندې ستا چې کوم هغې ویډیوګانې موږ ګورو ماشاءالله ډېر زبردست او ښه صحیح طریقه باندې کوې لکه رښتیا خبرې کوې لکه دروغ نه وي زیات که یو خبر زما مخې ته راغله چې یاره پاکستان په میزایل پابندي ولګي بعضې خلکو ټویټونه او خوشحالۍ نو لکه زما ذهن ته دا خبره پرېوته چې راشه دې خلکو نه پرې تپوس وکړم دا غلطه ده چې دا خو دا ترې مشر وي دا خو غلطه ده که دا خو زموږ د قوم دشمن دی دا ملک دشمن او پاکستان ډېر شکرګزار یو الله دې ښه ساته ډېره زیاته مننه یاره بس زمونږ د مېلمنو چې له کم جوابونه درکړل نو بس زم د دوی ملګرتیا کوم دی راته ډېرې ښکلې خبرې وکړې ډېرې بهترینې خبرې راته وکړې او بس زمونږ هم د دوی د دغه سره اتفاق دی دوی چې کومې خبرې وکړې دغه زمونږ خبرې چې زمونږ د ملک لپاره قربانۍ راځي نو ورکولو ته تیار یو یاره بالکل هر څه ته تیار یو یاره بالکل دا زمونږ وطن دی زمونږ ملک دی زمونږ په سر هم قربان دی او کوم خلک چې زمونږ د ملک د بدنامولو کوشش کوي دا غلطي خبرې کوي الله دې بس دوی په خپله بدنام کړي یاره چې زمونږ دغه کوي پر مونږ خو دغه وس دی او آزاد ملک کې ژوند کوي بالکل صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو زه به لږ مخکې او زمونږ سره اوسئ ټوله دغه خبره ده